السلام علیکم دوستانو. د ګل پاڼې د واده اصلي حقیقت معلوم شو. غواړی چې تاسو هم ترې خبر شئ. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زموږ چینل کوم تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ دا چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. زموږ دا چینل کو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. دوستانو د ګل پاڼې نه خو تاسو ټول خبر وئ. ډېر خلک په یوټیوب کې د واده ډېر دون خبر خوروي. څه پورې نه ګل پاڼې چا سره پیدن کړې ده او نه چا سره واده کړی دی. اوس تازه خبر دا دی چې ګل پاڼې ځان ته د خپلې خوښې میړه پیدا کړو. د رپورټونو په وینا چې دغه تصویر کې ورکړل شوی دی چې دیګ سړی به ډېر ژر د ګل پاڼې سره واده وشي. ګل پاڼې تر اوسه د دې په باره کې هېڅ نه دي ویلي، ځکه چې دا هوایي نیوز دی چې چلیږي. ځکه عزتمنو یو څو ورځې مخکې همدا اوازه وه چې ګل پاڼه به د شکیراناز زامنو سره واده کوي. د رپورټونو په وینا تر اوسه پورې دا نه دي ویلي شوي دي چې دا کس څوک دی، خو د تصویر او د شکل نه دا معلومیږي چې دا هغه د شکیراناز زوی دی. شکیراناز راول د خپل د لومبني خاوند نه طلاق اخیستی. عزتمنو چې تاسو د ګل پاڼې د واده په باره کې چې څه خبره وه د هغې په باره کې یعنې څه یقین مه کوئ. کوم یو نوی خبر راغلو هغه به تاسو سره موږ په دې چینل کې شریک کوو. ځکه عزتمنو چې دغه شانته ډېر خلک شته چې هغوی هغه خلک د ګل پاڼې په باره کې دروغ معلومات شیر کوي. دا تر اوسه پورې ګل پاڼې نه پیدن کړې ده او نه یې واده کړی. د دکې په تلاش کې ګرځي چې زه ځان ته د خپل پرخه ښایسته خلک وګورم او واده ورسره وکړم. که داسې نه وي چې د نیلم ګل غوندې دغه شانتې برواګانو سره واده وکړم، یعنې داسې نه وي چې د نیلم ګل خاوند چې دی نو دغه شانتې برواګانو سره واده وکړم او بیا مې راباندې دغه شانتې د شپې پردي سړي راولي او غلط کارونه راباندې کوي او پیسې راباندې ګټي. عزتمنو ګل پاڼه خاصه کې د دکې خبرو نه یریږي. د دکې د وجې نه تر اوسه پورې واده نه دی کړی او اوس ګرځي چې د خپل پر او ښه پښتون کس ځان له وګورم چې خپله ګټه مټه کوي چې زما ګټې ته نه وي ناست. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ کوم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.